د محمد عامر فینس د پاره غټه خوشخبری محمد عامر اخر خپل ریټایرمنټ واپس واغشتو. را روان ورلد کپ د پاره محمد عامر هم د پاکستان کرکټ ټیم په سکواډ کې شامل وي. محمد عامر او د پاکستان کرکټ بورډ ترمنځ کمی خبرې شوې دي. په هغه کې په دې ویډیو کې خبره کوم محمد عامر یو ټویټ هم کړی دی. هدر سره هم په دې ویډیو کې شاملوم. خو هغه نه مخکې محمد عامر او اماد وسیم چې کوم دی له کمپلیټلی شورلی پته و چې بس موږ د پاکستان کرکټ ټیم حصہ نه جوړیږو. تاسو به کتلی مختلف شوګانو کې د هر یو کلاړي ټارګټ کړی دی. خو کولیام به د نمونه ایستل چې فلانی کلاړي دا مسله د فلانی کلاړي دا مسله د بابر اعظم د ټي20 سړی نه دی. بابر اعظم د ټي20 کلاړي نه دی. محمد رضوان سره د سټرایک ریټ مسله ده. دواړه اوپنران نه دي په کار. خو کولیام باقاعده نوم بهشتو کولیام تنقید به کولو جی دای له پته و چې مونږه سم بس د خپل کشتۍ سوځولې وي. خو ګوره هر څه ټرن شو. محمد عامر هم خپل ریټایرمنټ واپس وایستو. اماد وسیم هم خپل ریټایرمنټ واپس وایستو او روان ټي20 ورلد کپ کې برا دوه د ټیم حصہ هم وي. محمد عامر اوس په خپل ټویټ کې سوي دي په هغه باندې خبره کو. هغه نه پس محمد عامر کله ټیم تراشي نو بیا ور پاکستان بالینګ باندې خبره کو چې پاکستان سره بالینګ اٹیک کې به کم بالران وي. کم بالر به محمد عامر په ځای ډراپ کیږي. په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. ټول نه پهله خو محمد عامر ویلي چې زه اوس هم د ما د پر یو ډریم دی یو خوب دی چې زه پاکستان د پر لوب وکم. پاکستان د پر خوب لکه پاکستان د پر لوب کول دا د ما اوس هم یو خوب دی. ها بل ویلي دي چې زمونږه په ژوندۍ کې داسې اکثر یو پوینټ راځي چې تل مخ خپل فیصله چې کوم دی ریکنسیډر کو. پی سی بی سره د ما یو ډیر پازیټیو میټینګ وشو. دا د محمد عامر ټویټ ته چې دی ټویټ کې د لیکلي چې پاکستان کرکټ بورډ سره زما یو ډیر پازیټیو میټینګ وشو. ډیر پازیټیو ډسکشن وشو او ماته داسې محسوس شو په دغه میټینګ کې چې ماته د پاکستان کرکټ ټیم ضرورت دی او زه اوس هم پاکستان د لپاره لوبه کولی شم. خپل فیملی او خپل خاص ویل ویشرز د لپاره ما مشوره ای سره مشوره وکړه. د هغې د مشورې نه پس زه دا اعلان کوم چې راتلونکي ټي20 ورلد کپ د لپاره زه اویلیبل یم. دا ټول هر څه زه خپل ملک د لپاره کوم. ګرین جرسی کې خپل ملک ریپرزینټ کول د خپل ملک د لپاره لوبه کول دا زما ذاتی فیصله ده جی. محمد عامر دا ټویټ کړی دی. دنه علاوه اوس راتلونکي ټي20 ورلد کپ چې کوم دی هغه کې محمد عامر په سکواډ کې سلیکټ شو جی. دا محمد عامر شو، شاهین افریدی شو، نسیم شاه شو، اماد وسیم شو. اماد وسیم خو خیر سپینر بالر دی خو هم دا فاست مطلب سپینر بالر دی خو نوی بال سره ښه بالینګ کوي. مطلب اٹیک بالینګ خو کولی شي. بل طرف ته عامر هم د نوی بال سپیشلیسټ دی. شاهین افریدی هم د نوی بال سپیشلیسټ دی. ورسره نسیم شاه چې کوم دی هم د نوی بال سپیشلیسټ دی. مطلب یو ښه بالینګ اٹیک پاکستان ته ملاوي دی شي. نسیم شاه خیر یو داسې بالر دی چې په زوړ بال باندې هم کوله بالینګ کولی شي. اکثر به تاسو کتلی چې نسیم شاه چې کم ډیت اور وی یا اخرنی چې کوم ورونه وی هغه کې هم وکټس ایشتري دي. چونکه شاهین افریدی چې کوم دی هغه بیا چې کله بال زوړ شي نو هغه رنګ بیا پرفارمنس نشي ورکوله. محمد عامر چې کوم دی هم زوړ بال سره ښه بالینګ کولی شي. نو مطلب پاکستان اوس ډراپ کیږي د ټیم نه په بینچ باندې به حارث روف وي. حارث روف په هم د پاکستان په سکواډ کې شامل وي. مطلب په سکواډ کې به وي خو په بینچ باندې به وي. مطلب داسې بالر وي چې اني ټایم د ضرورت راتلی شي. بل زمان خان چې کوم دیغه هم احسان الله چې کوم دیغه انجری دی او کغه انجری نه ریکور شوی نو په بینچ باندې با درې خخ بالران چې کوم دی پاکستان سره ناستي. احسان الله شو، زمان خان شو، حارث رؤوف شو، یو محمد علي چې کوم د ملتان سلطان پی اس ال کې چې اوس کم ښه پرفارمنس کړو اب هم په بینچ باندې وي. مطلب پاکستان چې کوم بینچ سټرنث ته کنه هم ښه مضبوط مطلب ور کم بالینګ اٹیک ته امیر راتلو سره. او بل محمد عامر دا هم ویلی دي چې زه غواړم ما سره اٹیک بالینګ کې نسیم شاه بالینګ وکړي نو بیا بس شاهین افریدی سره ټیم بالینګ کوي. دلته هم یو کوېسچن ریس کیږي. خیر د محمد عامر مینوالو د لپاره غټه خوشخبری ده چې سړی خپل ریټایرمنټ واپس وایستو او ډیر زر به تاسو په ګرین جرسی کې په ایکشن کې وینئ. د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.